ډیر لوی بزرگ دی د هغه نوم خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله د هغه نوم دی. د دې مور پلار و یو ورځ اراده وکړه د هندوستان ډیر لوی د الله ولی تیر شوی دی. د مور پلار یو ورځ د اراده وکړه چې موږ د خپل بچي به تربیت کوو، په څنګه طریقه باندې د خپل بچي تربیت وکړو. داسې یو طریقه او داسې تجویز پیش کول پکار دی چې په هغې باندې زموږ بچی دیندار شي او نیک شي. نو مور راولګي د پلار ته وایي زه به د دې بچي تربیت به زه کوم، د دې نه به ته قلار شي. زه چې څه کوم د هغې نه به ته قلار شي، بس زه به د دې بچي داسې سوچ او ذهن برابروم چې هغه به دینداره او نیک ذهن به د دی. نو مور راولګي را خپل بچي ته اول دا خبرې وکړې، وایي بچیا موږ له چې رزق راکوي هغه الله راکوي، مالم رزق الله راکوي او تالم الله درکوي او ستا پلار لم الله رزق ورکوي. زوی مور ته وایي څنګه موږ له الله رزق راکوي؟ وایي الله ته به ودرېږي او دس به وکړي، 2 رکعته نفل به وکړي او الله ته به وایي چې ربه ماله روټۍ راکړه، ماله خوراک راکړه، زه وږی شوی یم. بیا به تعالی الله روټۍ درکوي، الله به خوراک درکوي. نو مور به داسې کوو چې مور به ورته پارمارۍ کې په یو تاخ کې ورته روټۍ ایښوده خوراک، چې کله به د روټۍ ټیم رالی بچی به په جړا شو. نو بچی به مور ته وایي مورې ما له خوراک راکړه، روټۍ راکړه. مور ورته وایي موږ له الله راکړل، تعالی به م الله درکړي، د الله نه وغواړه که نه. وایي څنګه د الله نه وغواړم؟ وایي ورشه اودس وکړه او 2 رکعته نفل وکړه او د الله نه وغواړه چې ربه ما له خوراک راکړه. کله چې هغه ماشوم وایي اودس وکړو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله نه وغوښته چې ربه ما له خوراک راکړه، نو بیا وایي هغه ماشوم بیا مور ته وایي چې ما خو د الله نه وغوښته ما له روټۍ راکړه نه. نو مور ته وایي وګوره چېرته الله برته دلته چېرته به پر سزۍ کې روټۍ پرتې روا به خوري وبې خوري. نو هغه چې کله وکتل راوکتل نو په یو تاخ کې به روټۍ خوراک ورته مور ایښلی و، هغه به راواغسته، هغه به یې وخوړه. ډېره موده دغه وخت روانو چې کله به دغه بچي د روټۍ ټیم نو مور ورته په تاخ کې روټۍ ایښوده او بچي ته به ویل شابه الله ته ودرېږه، د الله نه غواړه، الله به له درکوي. نو د ماشوموالي نه مور د هغه بچي سوچ دا جوړ کړو چې موږ له الله رزق راکوي. نو بیا یو ورځ داسې وشو چې مور چېرته تلې وه ښادۍ له، چېرته غم له تلې وه ډېره لرې. خیال یې دا نه و چې ما خو بچي له روټۍ نه دی ایښلی، خوراک مې څه نه دی ایښلی. اول ته د بچي د روټۍ ټیم رالی، نو چې کله مور هم نه وه او د بچي د روټۍ ټیم رالی، نو بچي داسې وکړه چې اودس یې وکړو، مونځ یې وکړو، د الله نه یې وغوښته چې الله ماله روټۍ راکړي. خو هلته مور ډېره لرې تلې، وروسته ورته سوچ کې راله چې ما خو بچي له روټۍ نه دی ایښلي. په منډه را روانه ده او په لاره باندې الله ته منتونه کوي او زارۍ کوي، الله ته دعاګانې کوي چې ربه ما خو په خپل بچي باندې ستا یقین جوړو، ستا یقین مو جوړاو چې ربه ته ورکوونکی، ربه زما هغه چې کوم زما چې کوم سوچ د ده جوړاو هغه خراب نه کړي. ربه روټۍ خو ورته ما ایښوده، خو ستا په یقین مو ورته ایښوده. او مور په منډه را روانه ده او الله ته سوال او منت کوي چې ربه زما هغه کوم محنت چې دی هغه ضایع نه شي. کله چې مور په منډه کور ته راورسېده، بچی چې ولیدو بچی اوده و، نو دې په منډه باندې په تاخ کې روټۍ کېښوده او بچی را ایښ و، بچی را پاسه روټۍ الله نه روټۍ وغواړه. نو بچی ورته وایي ما خو روټۍ خوړلې ده. وایي څنګه دې خوړل ده؟ وایي مورې تا چې ما ته وایي چې 2 رکعته نفل وکړه او 10 وکړه او 2 رکعته نفل وکړه او بیا مې د الله نه وغوښته، په یو تاخ کې مې وکته چې روټۍ پرته وه. او مور ته څه وایي؟ مور ته وایي نن چې ما کومه روټۍ وخوړه داسې روټۍ چېرته ما رسېده خوند روټۍ نه وخوړلې. په نننۍ روټۍ کې چې کم خوند و داسې خوند په چېرته روټۍ کې هم نه و. نو مور خوشحاله شوه. مور ته پته ولګه چې د دې بچي زما د الله په ذات باندې یقین جوړ شو، بیا به هغه بچي د الله نه دغه شانته روټۍ غوښته. نو محترمو نن هغه میندو ضرورت دی، هغه